عزتمنو نن د زه په خپل جان باندې سوچ وکړم چې الله پاک ما سره چوره زیاته مینه ساتي، چوره زیات محبت سره ساتي او سبا اور نه ونچا تر بیګوره پورې، بیګور نه ونچا تر ماخوستنه پورې چې چوره پورې مې سترګه نه پټه کړې. الله پاک زه چوره زیات ناراضه کړم، چوره زیات خفه کړم، چوره زه هغه کارونه وکړم چې په هغه باندې الله پاک خوشحالیږي او چوره زه هغه کارونه وکړم چې په هغه باندې الله پاک ناراضه کېږي. او الله پاک ما سره چوره زیاته مینه کوي. چوره د خپل بنده په الله پاک باندې ګران دا. نبی اسلام حدیث واروا، نبی اسلام فرمایي چې الله پاک خپل بنده سره 70 مایندو نه زیاته مینه ساتي، درې نیمو شلو مایندو نه زیاته مینه ورسره کوي. اوس عزتمنه د یو مور مینې ته سوچ وکړه چې د خپل بچي سره د چوره زیاته مینه ساتي. د خپل بچای دا نه میاشتې په ګېډه باندې شوري، 3-4 کاله یې خوا چې شوروي، بولې میتازه یې صفا کوي، چې بچای بیماری دی ورسره بیماری، چې بچای روغي دی ورسره روغي، چې بچای ودی دی پسا ود کېږي، چې بچای چوره پوري وشي دی دوره پوري ورسره وشي. او ایغه بادا بچای چې سترسي تر چوره پوري چې کور په ور باندې نیر ګټ سلای دی دا سی ورته ګوري غمجنې چې زوی به مې روغ راشي که نقصان کړای به چا. دا دی وی مور مینه ده. بیا 2 مایندو مینه باندې سوچ وکړه چې د 2 مایندو مینه به چوره زیاتې. بیا په 10 باندې سوچ وکړه چې د 10 مایندو مینه چې سره یو ځای کې دا به چوره زیاتې. بیا 70 مایندې 3 شل مایندو مینه چې زیاته سره یو ځای کې دا به چې چوره زیاته مینه. نو الله پاک لدرې نیمو شلو مایندو نه زیاته مینه سره کوي خپل بنده سره. اوس دغه حق پته نسته دا چې 3 نیمو شلو مایندو نه زیاته مینه چې دا به 200 مایندو مینه یي که 500 مینه وي که 0 مایندو مینه وي. نو یقینا عزتمنو په الله پاک باندې خپل بنده چې دا هغه انتهایی ډیر زیات ګران ده، ډیر زیاته مینه ورسره ساتي. اوس د نبی اسلام والی یو حدیث واروا، نبی اسلام فرمایي وي قیامت پر ورځ باندې با چې کله د الله پاک ولا کچري او عدالت ولګيږي نو فرشتي به د الله پاک عدالت ته 2 کسان پیش کی چې په یغه چې به یو ظالمي او بل به مظلومي. نو ظالم به د الله پاک په عدالت چې دا استغاثه وکي چې یا الله د مظلوم په ما باندې، مظلوم به استغاثه وکي چې یا الله د مظلوم په ما باندې، د ظالم په ما باندې ظلم کړای دا، ما سره تیرای کړای دا، ما حق ولای دا، زه شرمولای یم، بی عزت کړای یم، ما ته شکنجا کړی دا، لایبل ما ته نقصان را کړای دا، ما مزکه نیولې دا، ما ول بوټای والای دا، ما نه کور نیولای دا، ما فصل رودلای دا، یا الله ز خپل حق غواړم. نو الله پاک تبا باوجود دې چې پته به ورته هغه ظالم تبا مخ ورواړوي چې ظالم تا دا کار کړای دا. نو ظالم به اقبال جرم مخ چې الله بالکل ما دا جرم کړای دا، د باندې مې دا تیرای دی زیاتای کړای دا. او کچیر دا اقبال جرم نه کوي نو الله پاک فرمایي چې بغیر وجه باندې به موږ د هر کس په خله باندې مهرونه ولګو. ا دې دوه لپشي دوه الله سونه چې دي هغه به د ما په حکم سره ما سره خبرې کوي او هغه خبر به کوي چې کومه خبر حقي. نو الله پاک په بیا د مظلوم ته وایي چې مظلومه اوس ته چغواړي. نو دا مظلوم به الله پاک ته فرمایي چې یا الله دوه لیکومه نیکی چې دي هغه نیکی ما ته راکا. نو الله پاک ورته فرمایي چې ظالما ته د خپل نیکی چې کومې دي د تور کا. الله پاک ورته فرمایي دا ظالم ورته فرمایي چې یا الله ما ولي چې کومې نیکی وي ما خدغه نور خلکو حقونه والی و پر دوی خلکو بوټي مېروالی و سبا اور به وخت لاړل مخماخستان بلاړل بیا و مې ګرځیش په چې کومه دیال تار چلاولا الته به مې بوټي رواله خلکو ول پلاټونه مې نیولل په زبردستی باندې په بدمعشي باندې ل خلکو نه مې کورونه نیولل خلکو ولې مزکه مې نیوللې دا سی به مې چې کومه د سیمه ور کوژولې خپل مزکه به مې پډېره ولا. نو یا الله ما خو نیک اعمال نسته دي، ما خو وړ نیک اعمال دغه خلکو ته ور کړی دي. نو الله پاک په بیا د مظلوم ته مخ ورواړی چې ای مظلومه د سره خو چې کومې نیکي وي آی واړه تقسیم کړی دي. نو مظلوم بیا ورته فرمایي چې الله دا ما ول کوم ګناهونه دي د پوجو د په کپړای باندې ورچیر دا. نو الله پاک په کومه دی د مظلوم ته وایي چې ای مظلومه ته داسې پورته وګوره. نو دای چې پورته وګوري په جنت چې به یو انتهایی خوشلای محل ویني. نو الله پاک ورته فرمایي دا مظلوم ورته فرمایي الله پاک ته چې الله دا محل چا ده. نو الله پاک ورته فرمایي چې دا محل تا ده.
نو دی به ورته وایي چې الله دا محل ما څرنګه کیدلی شي. الله پاک ورته وفرمایي چې ای مظلومه چې په تا باندې ظلم سلی دا که ته چیرې دا ظالم ورور معاف کې نو تا ته به زه دا محل دا جنت درکم. نو دی به ورته فرمایي چې الله ما دا بنده اتاول معاف که. نو عزتمنو الله باندې دا خپل بندگان څومره زیات ګران دي او بیا به ورته وفرمایي چې ورجو تاسې 2 سره ما معاف کړلو. عزتمنو دلته د یوه خبر سړی واروي په غور سره چې قیامت پر وجبه هغه نیک اعمال تاسو موږ ته په شمر راځي چې تاسو موږ کوم خالص الله رضا دپاره کړي. ریا دکلاوي مقصد مو نه وي، نور مو شان و شوکت لا خلکو ته پیژنګلي مقصد نه وي، ور صرف دې پاره چې لمانه الله راضي سي او الله پاک خواته قبول سلی اعمال هغه اعمال به تاسو موږ ته مخ ته تلي. چې کوم اعمال تاسو موږ ریا دکلاوي لا خلکو ښکارولو پاره یا نور دنیاوي مقاصدو پاره کړي هغه نیک اعمال چې دي تاسو موږ ته په شمار باندې نه راځي، ان به تاسو موږ ته مخ ته تلي. نو کوم نیک اعمال سړی چې کوي الله رضا دی